الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر الصلاة يوما فقال من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة. ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة وكان يوم القيامة مع فرعون وهامان وأبي بن خلف، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. زما عزت مندو حاضرینو، الله رب العالمین په موږ او تاسو باندې یو څو حکمونه فرض کړي دي. هغه حکمونو کې چې لومبی فرض کړی دی هغه مونځ دی. پنځه وخته مونږ الله جل شانه په موږ او تاسو باندې فرض کړی دی. پنځه وخته مونږ الله جل شانه په موږ او تاسو باندې فرض کړی دی، زیات نه دی. پنځه وخته مونږ دی. دا پنځه وخته مونږ الله جل شانه زما او ستانه او زما او ستا د بال بچ او د لور نه او د ښځې نه په خپل ټیم باندې الله رب العالمین غواړي چې کوم ټیم د مانځه دی نو په هغه ټیم تا نه الله جل شانه دا مونځ غواړي. او هغه ټیم دغه ټیم دی چې کوم ټیم کې ستا په دې کلي په دې جومات کې جمع کېږي. هر ځای د علاقې خپل جومات کې چې په څه ټیم جمع کېږي بس دغه ټیم دی. په دغه ټیم باندې مونځ کول پکار دی او د جمع سره کول پکار دی، ځکه چې د هغې اجر او ثواب ډېر زیات دی. په یو روایت کې راځي چې 29 درجې او په یو کې راځي 80 درجې دا مونځ دا ثواب د ځان لمونځ د جمع مونځ ثواب دومره زیات دی. اوس یو سړی دی او راغی جمع سره مونځ وکړو،
نو ده خو دغه د جمع هغه ثواب را لاندې کو هغه ثواب یو په 20 او یو په 80 باندې وشو او یو سړی دی راغی جمع ته شوې ده د جمع په نیت نه دی راغلی ځکه چې یو سړی بیټۍ مرازي نه خو د جمع په نیت نه هغه راغی او جمع ته شوې ده او دی بیا ځان لمونځ کوي نو هغه ثواب یو په یو شو او که چېرته د هغې خلکو هغه اجر او ثواب ته ځان رسوي دا یو مونځ دی 20 پیرې وکړي نو 20 پیرې خو څوک کولی نه شي که بالفرض دا دومره تکړم شي او ویې کړي خو هغه تکبیر اولا چې کوم دی د هغې هغه ثواب ورته نه میلاویږي تکبیر اولا کم دی کله چې مؤذن کاکا اقامت ختم کی او امام وی الله اکبر سبحان الله ختمه کړې نه ده او دې منځ منځ کې ورسره ته ملګری شوې دا تکبیر اولا دی اجر او ثواب درته میلاویږي کله چې امام سورت شروع کو الحمد شروع کړه نو تکبیر اولا ثواب ستانه لاړه زمونږ دا ځینې ملګري داسې وي اوړي راوړي کله په قلار پاسېږي ځان پې دروند شي کله څه وکړي دې کې ته امام قرت شروع کړي هلکه ته خو 10 منټه او 6 منټه مخکې راغلی وې تا نه ولې امام قرت شروع کو تکبیر اولا دا ثواب دې ولې خراب کو خو دا ټول د شیطان د طرف نه هغه وسوسې او هغه ناراستي وي د هغې د وجې نه چې هغه ثواب نه محرومه پاتې شي نو مقصد می دا دی زما عزتمندو چې الله جل شانه په مونږ او تاسو باندې 15 وخته مونځ فرض کړی دی او دا 15 وخته مونځ الله جل شانه زما او ستانه په خپل وخت سره غواړي چې په خپل وخت سره وشي هغه مونځ الله ته قبول دی په خشوع او ذو سره وشي په عاجزۍ سره وشي نه هغه مونځ الله ته ډېر خوښ دی او هغې لباس کې الله ته ودرېږه چې کوم لباس کې تا ته بهر ځان ښایسته ښکاري بهر ته کوم لباس کې ځان ښایسته ښکاري هغه رنګې لباس کې الله ته ځان ودروه نو بهر سړی په کوم لباس ښایسته ښکاري د رسول الله په لباس باندې چې ښایسته ښکلي ږیره مې په مخ باندې ټوپۍ مې په سري ښایسته درنې جامې مې کلاو پنسۍ مې اوچتي نو داسې لباس باندې سړی ښایسته ښکاري د دنیا په عدالت کې په تاڼه کې چې یو سړی یو افسر مخې ته ودرېږي نو کوشش کوي ځان برابروي چې لږ نیغ ودرېږم کوږ را کوږ نیمه ټوپۍ مې په سري خو هغه نه چې رومال د سر نه وتړم پنسۍ ښکتې هغه لږې راوچتې کړي ځان لږ برابر کړي ورته ولې هسې نه چې بې عزته مې نه کړي چې دا څنګه وران جاړ ولاړې او مونږ او تاسو چې الله ته ودرېږو نو که هر څنګه ودرېږو او که مانځه کې هر طرف ته کتل را کتل مونږ خو اکثر په مانځه باندې ودرېږو خو سوچ هم بل ځای کې د سترګو په ګوټونو کې ګورو را ګورو مو داسې مونځ الله ته خوښ نه دی الله ته هغه مونځ خوښ دی چې کوم په عاجزۍ سره وي په خشوع سره وي په دې مانځه کې الله ته ودرېږي نو داسې ودرېږه حدیث کې راځي چې دا الله رب العالمین عبادت کې نو داسې طریقې سره کوه چې دا الله زه وینم څه کوم الله زه وینم نو که بیا د سړي ایمان کمزوري او داسې دغه نه جوړېږي نو داسې خو دې ووایي چې الله ما ویني او زه الله ته ولاړ یم او په خشوع عاجزۍ سره
ځان د جړغونې کې جړغونې حالات کې د الله ته ودرېږي نو داسې حالات کې الله دعا هم قبلوي هغه مونځ هم درله په خپل در کې قبلوي او چې نه ته په منډه باندې راشې پیزار هم په منډه وباسې او په منډه منډه باندې مونځ وکې او بیا د جماعت نه وځې نو داسې مونځ به الله ته څه قبول شي ته الله له ټیم ورکه د الله نه خو ته جنت غواړې مونږ او تاسو د جنت غواړو دیدار ته غواړو رضا ته خپله غواړو نو دا خو په منډه نه حاصلېږي الله ته به ځان عاجزه کې جړغونې کې نو الله به دې دا مونځ قبول کړي خپله رضا به هم درله درکړي او جنت به هم درله درکړي او د جنت نعمتونه به هم درله درکړي دا 15 وخته مونځ الله جل شانه زما او ستانه په خپل وخت سره غواړي نو په دې راله بیا ډېر غټ انعامات راکوي او کو چرته کې دا 15 وخته مونځ موتا زما او ستا ښځې او لور الله له په خپل وخت سره ونه کو نو الله جل شانه بیا دغه کسانو له په 15 طریقو سره عذاب ورکوي دا 15 وخته مونځ چې په خپل وخت سره انسان ونکي که هغه سړی وي که زنانه ده په خپل وخت سره یې ونکي سستي پکې کوي بې ټیمه کوي یې د نه کولو خبره نه کومه کوي یې خو سستي پکې کوي دغه انسان له الله رب العالمین نبی علیہ السلام فرمایي چې په 15 طریقو باندې عذاب ورکوي چې نیکه یا خو بېله خبره ده هغې کې خو د امامانو اختلاف دی څوک وایي امام مالک رحمه الله وایي چې دا سړی کافر شو چې څوک مونځ نه کوي امام مالک رحمه الله وایي چې څوک مونځ نه کوي نو دا سړی کافر دی امام ابو حنیفه رحمه الله وایي چې کافر خو نه دی خو کار یې د کافرانو وکړو ولې کافر هم مونځ نه کوي او د مونځ نه کوم هغه خبره نه کوم هغه کومه چې یو سړی مونځ کوي خو سستي پکې کوي نبی علیہ السلام فرمایي چې الله جل شانه دغه رنګې انسان له په 15 طریقو باندې عذاب ورکوي او چې په خپل وخت سره کوي نو دې انسان له الله رب العالمین په 15 طریقو سره اعزاز او اکرام کوي لومبې دا دی چې د دې انسان د رزق نه به تنګسیا لرې کړی شي زړه به غني وي اگر که لږ دولت ورسره وي اگر که لږ رزق ورسره وي خو زړه به خوشحاله اطمینان کې به په هغه لږ رزق باندې به خوشحاله وي گزاره به پې کېږي او کو په خپل وخت سره نه کوي نو دغه رزق کې به برکت نی دویم دا چې دی دا مونځ په خپل وخت سره کوي نو دویم انعام به وله الله جل شانه دا ورکوي چې د دې انسان نه به د قبر عذاب لرې کړي په قبر کې به پې عذاب نه وي او دریم دا چې قیامت کې به ورته الله جل شانه د طرف نه عمل نامه په ښي لاس کې ملاو کړی شي عمل نامه به ورته په ښي لاس کې د الله جل شانه د طرف نه ملاو شي دی به ډېر زیات خوشحاله وي ډېر به خوشحاله وي او ولې به خوشحاله نه وي چې یو سړي ته عمل نامه په ښي لاس کې ملاو شي خوشحاله به او روان به منډې به وي د خپل اهل او عیال طرف ته به ځي او هر چا ته به وایي وروره راشه زما د عمل نامه وګوره چې دې کې څه لیکلي دي اهل او عیال نه یا د دنیا بال بچ مراد دی چې جنتیانی او یا د اهل نه مراد د جنت اهل دی حور علمان دي د هغې طرف ته به ور روانې خوشحاله وي
او څلورم انعام چې څوک په خپل وخت سره مونځ کوي دا دی چې په پولیس رات باندې به دی د بجلی د پړق په شان تېرېږي. د بجلی د پړق په شان څنګه چې بجلی د ګریډ نه راپرېږدي پړق ورکړي دلته راورسي او واپس یې کټ کړي دقه رنګ یې پړق باندې به دی تېر شي دته به دا پته مونه لګي چې پولیس رات چېرته و. دنیا کې به چې ملیانه وې چې د الله پیغمبر وایي چې پولیس رات به یو د ویښته نه نرې دی او تورو نه تېره دی خو ما ونه لیده پی به هم پې نه شي الله جل شانهو به پې داسې واړی خو د اعمالو سره تعلق ساتي د اعمالو مطابق به پې سړی ځي چا اعمال داسې وي نو هغه به پې د بجلی د پړق په شان تېرېږي څوک به پې د اس د رفتار په شان رواني څوک به پې د اوښ د رفتار په شان رواني او څوک به پې د ګوډ سړي یا خړپوسې چې کوي ماشوم چې خړپوسې کوي دغه رنګې خړپوسو باندې به رواني د هغه اعمالو په اعتبار سره خو دومره سزا قابله وه چې په دې پولیس رات باندې په خړپوس ووړي په دې میخونو او په دې ازغکو کې خوږ را خوږ شي او نور سزا الله نه ورکوي بس وبوړي او که نه په دې کې هم الله سزا ورکوي نو د پولیس رات منځ ته په خړپوسو لاړ شي او لاندې به بیا جهنم ته وغورځېږي. الله دې ته مونږ او تاسو وساتي. نو په پولیس رات باندې به د بجلی د پړق په شان تېر شي هېڅ به ورته پته ونه لګي د قبر نه به راپاڅي او روان به او سترګې به مږي لکه سړی چې د خوب نه راپاڅي او سترګې مږي او د سر نه به خاورې سنډي دې دوران کې به دی په دې نه وي چې دا پولیس رات چېرته دی ځان نه به خاورې سنډي او روان به تر دې چې د جنت دروازې ته به مو رسي جنت دروازې ته چې ورسي دی به وپېژني چې دا خو یو دروازه ده او نور څه نشته دی دروازه به وټکوي د دروازې دربانچي څوکیدار به ورته آواز ورکړي چې لکه څوک یې چې ورټکې او دلته څنګه راغلی دلته خو چاته اجازت نشته تا ګیټ پاس راوړی دی پاسپورټ د سره شته عملنامه د سره شته خپله ابه ورته وایي چې زه خو دا شي نه پېژنم بس سترګې مې مږلې او راپاڅېدم او بس همداسې رالم او ورته وایي زه شابه دلته خو داسې بغیر اجازته څوک نه پرېږدو دې خبرو اترې وکړې هغه ورته وایي دا کوم ځای دی ورته وایي دا خو جنت دی وایي ښه چې جنت دی بیا خو زه نه ځم ما ته به دا ورکولاوې دواړه به په دې لانجو کې د الله د طرف نه به ورته آواز وشي چې فرشتو ته وایي فرشتو دا ته ورکولاو کې دا زما محبوب بنده دی د ده پاسپورټ او عملنامې ته ضرورت نشته دا ما بخلی دی دا مندسې دروازه ورته کولاو کې چې جنت ته داخلېږي ځینې کسان به داسې نو الله دې مونږ او تاسو داسې خلکو کې راولي مقصد مې دا دی چې څوک 15 وخته مونځ په جمع سره کوي په خپل وخت سره کوي خیر ته کو جمع ته کله لاړه عذر خو مونځ دې نه قضا کوي ناوخته دې نه کوي چې ورېږه انور خو لا اوس هم اوچت ولاړ دی وبکمه مونځ په دې کې ته لمر پرېوځي ماښام شي زمونږ چې دا جومات زوړ و هغه ټایم کې ما یو بابا ولیده کېدای شي تاسو به هم لیدلی و مونږ رالو باران ورېږي توره تیاره وه د ماښام جمع له په دې انتظار کې وم چې تا ته ووایم چې اذان وکړه یو 2-3 منټه پاتې دی راغی ډغرې وایي دلته مونځ کې سپین ږیرې دی مونځ نه چې فارغ شو تا ته ما اشاره وکړه مې اذان وکړه د ماښام اذان دې وکړه بیا مونځ په مانځو ده د مازدیګر مونځ په دغه ټایم کې وکړو ستا ږیره سپینه شوه په اسلام کې ځان ته مسلمان وې د مسلمان بچی وې پلار دې مسلمان و او تا د مونځ وخت اوسه پورې ونه پېژنده مې زه پرېږده دماغ یې کار نه کوي کمزور یو ډېر نو الله خو تاسې مونځ نه غواړي ته خو چې دې دنیا ته رالېږلې ستا نه خپله بندګي غواړي او د دې مونځ ټیم یې درته ښولی دی پیغمبر ته یې ښولی دی
پیغمبر دې خپل امت ته ښولی دی په دې امت کې علما تبلیغیان شته هغوی تا ته هر وخت د مونځ ټایم ښایي خو ته پې عمل نه کوې نو دا داسې مونځ چې کوم دی داسې د چرګان هغه ټونګې وال دي چرګان چې د دانو پسې ټونګې وایي او ځان مړی نو د دم دا ټونګې وال دي صرف هغه بیګار دی د خان بیګار دی ځان نه خلاصوي داسې مونځ الله ته خوښ نه دی د داسې انسان بیا ژوند تنګي ډېر موږ داسې لیدلي دي چې د چا جنازه ووینو او دا سړی روانې دا وایي یا الله دا جنازه به یې زما کړې وه دا مرګ به دې راله نور راوستی و په دې خپل ژوند باندې تنګ شي دا ولې تنګېږي د الله ناراضه کړی دی چې یو سړی الله ناراضه کړي هغه بیا په دنیا کې په خپل ژوند تنګ شي چې اوس به ماله کله الله مرګ راکوي بیا وله الله مرګ نه ورکوي کله په ځلکتن کې راونیسي کله په څه کې راونیسي کله په څه کې راونیسي خو ژوند وله تنګ کړي په دې دنیا کې سم ولړځئ چې زما په نافرمانو کې د وخت تېر کو مونځ به دې په خپل وخت نه کو نو الله وله دا ژوند بیا تنګ کړي بیا مرګ غواړي د الله نه خو الله وله مرګ نه ورکوي ورېږه لږ دې نور هم ذلیله کړمه زه دې خفه کړم چې لږ دې نور هم ذلیله کړم ته خو ما دنیا ته لېږلی وې د خپلې رضا دپاره چې ما راضي کا دنیا د خوشحالو د نعمتونو ځای نه دی ما پکې راضي کا چې زه دې راضي کړم بیا دې مزیدي حورې علمان به یې دا حورې ښځې دي دا به دله الله درکوي علمان واړه واړه ماشومان دي نوجوانان دا به تا ته نیغ ولاړي هغوی له خوب نه راځي نه به شپه ورځ په جنت کې بس یو شان موسم به تا ته به ولاړي چا به د پیو جام په لاس کې ډک نیولي چا به د شرابو جام درته ډک نیولي د جنت شراب حلال دی الله دې زمونږ او ستاسو نصیب کړي نشه به پکې نه او چا به درته د شاتو جام نیولي او چا به ساده وبهي دا ټول به ستا خدمتګاران خو الله چې الله دې په دنیا کې رضا کو او الله به راضي کېږي د رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې داغه په طریقه چې په دنیا کې ژوند تېری نو مقصد مې دا دی چې دا 5 وخته مونځ الله جل شانه زما او ستا نه او زما او ستا د لور او ښځې نه په خپل وخت سره غواړي چې په خپل وخت سره دې وکړو نو دا انعامات به ما او تعالی الله راکوي مسلمانان یو 5 نمبر انعام به الله جل شانه دغه انسان له دا ورکوي چې په خپل وخت سره مونځ کوي چې جنت ته به بې حسابه بې کتابه داخل کی سره حساب کتاب به ورسره نه کوي الله جل شانه به جنت ته بې حسابه بې کتابه داخل کی تاسو ته ما ووې چې یو کس به د قبر نه به راپاسي او ځان نه به خاورې سنډي نه به پولیسیرات ویني نه به حشر میدان ویني هېڅ به مو نه ویني روان به د جنت دروازې ته به مو رسي خو ګوره دا الله جل شانه حساب کتاب ډېر ګران دی چې څوک 5 وخته مونځ په جمع سره کوي دغه انسان به الله جل شانه بې حسابه بې کتابه جنت ته داخلوي حساب کتاب به ورسره نه کوي د الله جل شانه حساب کتاب څنګه ګران دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي کله چې ورځ د قیامت شي اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام شپېلۍ ووایي او خلق د قبرونو نه راپاسېږي د خپلو سرونو نه خاورې سنډي او سترګې مږي ټول به د محشر میدان ته راغونډېږي ټول به د محشر میدان ته راغونډېږي او زه چې وي نبي علیہ السلام فرمایي چې د قبر نه راپاسم نو ما سره به یو ځای حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ او ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ راپاسي او د محشر میدان ته به روان یو کله چې د محشر میدان ولګي او د الله جل شانه عدالت ولګي الله جل شانه د خپل شان سره لایقه
عدالت کرسی به ولګي په هغې باندې به کینی او تله د میزان به لګېدلي د ټولو فرشتو سرداره حضرت جبریل علیه السلام به ولاړي دا د ټولو فرشتو د غټه فرشته ده اسرافیل علیه السلام به ولاړي میکائیل علیه السلام به ولاړي عزرائیل علیه السلام به ولاړي هرې فرشتې ته چې کوم معمول اواله دي د انسانانو متعلق هغه ټولې به حاضري ټول پیغمبران به هم ولاړي او د ټولو پیغمبرانو امتیان به هم ولاړي او تله د میزان به لګېدلي دا به ولې ولاړي دا به په دې ولاړي چې هسې نه یو کس په خپل پیغمبر باندې اعتراض وکړي چې یاره موږ ته دا خبره نه وه کړې نو هغه پیغمبر به ولاړي هسې نه په یو فرشته باندې څوک اعتراض وکړي کرام الکاتبین باندې چې د ما پسې دا عمل زیات لیکلی دی د ځان نه لیکلی دی ابه ولاړي انسانانو سره چې کومې دوه فرشتي په ښې او په ګسه اوږه باندې نیک اعمال او بد اعمال لیکي هغه به ولاړي چې هسې نه دا انسان په ما باندې اعتراض ونه کړي چې د ما پسې دا څیز زیات لیکلی دی دا فرشتې به ولاړي جبریل علیه السلام به ولاړي چې ما باندې څوک اعتراض ونه کړي چې د په وحی کې غلطي کړې ده اسرائیل علیه السلام به ولاړي چې ما باندې څوک اعتراض ونه کړي چې ما نه یو 15 منټه روح مخکې اخیستی دی یا ما نه 15 منټه وروسته اخیستی دی هر یو فرشته هر یو پیغمبر به ولاړي د دې دپاره چې موږ باندې څوک اعتراض ونه کړي دا الله جل شانه کرسی د عدالت به لګېدلي د محشر میدان به نن یو 15 منټه مونځ لیټ کوو له سپیکر نشته خلکو ته پته نه لګي دا خبر هم درته کومه نو د الله جل شانه د عدالت کرسی به لګېدلي د محشر میدان به ټول مخلوق خدا به حاضري نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې د عیسی علیہ السلام نه الله کله تپوس وکړي چې تا دې خلکو ته ویلو چې زما او زما د مور عبادت کوې الله جل شانه به داسې جباریت کې ناست دی چې وی عیسی علیہ السلام نه دا تپوس وکړي عیسی علیہ السلام نه به د هر یو ویښته په سوړه باندې د خولې په ځای وینه روځي دونه روب به پې راشي الله جل شانه به داسې د عدالت په کرسۍ ناست دي د حشر میدان به لګېدلي نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي چې الله جل شانه به ما ته حکم وکړي چې اے نبي علیه الصلاة والسلام ته ما د ټولو انبیاو سردار ګرځولې څه د ټولو انبیاو سردار مې ګرځولې امام الانبیا مې ګرځولې د ټولو نه مې آخري پیغمبر ګرځولې او د ټولو نه به د ړومبی جنت ته داخلومه او د ټولو نه ړومبی به حساب کتاب هم ستا د امت سره کومه نو اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تا سره دا یو احسان کومه چې ړومبی کس ته په خپله رامخکې کا چې حساب کتاب ورسره وکړمه او بیا به شروع زه کومه هم د سکول د مدرسې دا قانون دی کله چې څوک امتحان علي نو استاد ته وایي زه یو شاګرد دی رامخکې که چې لږ امتحان ته والم نو هغه استاد همداسې اخوا دېخوا ګوري چې کوم تکړه شاګرد دی هغه رامخکې کي وایي زه خو د یو نه یې واغېستو دا خو تکړه دی کیدای شي هغه په دې باندې اطمینان وکړي چې زه بس دا ټول به دې تکړه وي نو نبي علیه السلام ته وایي چې یو کس ته رامخکې کا چې د هغه سره حساب کتاب وکړمه الله جل شانه ورته فرمایي بیا به د نور امت سره کوو نبی علیہ السلام به داسې اخوا دېخوا ګوري کله ښي سیټ ته کله ګس سیټ ته ښي سیټ ته به ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ولاړي او ګس سیټ ته به عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ولاړي نبی علیہ السلام به
دا ښی لاس واړی ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ به د دې مټ نه راونیسي ورته وایي ابوبکر ور مخکې شه چې دا ړومبی حساب کتاب تا سره وکړي ستا په دنیا کې دومره احساناتو ما سره نبی علیہ السلام فرمایي چې ما سره په دنیا کې چا څه احسانات کړي دي د هغې بدلې ما ورکړي دي خو یو د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د احساناتو بدلې دي چې هغه زه نشم ادا کولی هغه به الله په ورځ د قیامت ورکوي ورته وایي ابوبکر رامخکې شه چې ړومبی حساب کتاب تا سره وکړي هغه به تې لاس راکاږي د الله رسول ما مخکې کوه زه ګوره ډېر کمزور یم اعمال مې کمزوري دي هسې نه چې زه مخکې شم او الله جل شانه د طرف نه حکم وشي چې دا ړومبی جهنم ته وغورځوئ نو یریږم الله له مخې نه نشم ورتلی دا عمر لږ بهادر هم دی اعمال هم ډېر دي جهادونه هم ډېر کړي دي دا ور مخکې که د الله رسوله نبی علیہ السلام به ابوبکر صدیق رضی الله عنه پرېږدي عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ به راونیسي ورته وایي ته ور مخکې شه حالانکہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پسڑوں کے اول نمبر مسلمان دے او بل د نبی علیہ السلام سخر دے او په ډېرو جنګونو کې نبی علیہ السلام سره شریک شوی دی نبی علیہ السلام به عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ راونیسي هغه به ځان خلاصوي ابا ورته وایي د الله رسوله زما اعمال کمزوري دي دا ابوبکر رضی الله تعالی عنہ راونیسه دا خو اول مسلمان هم دی بل ستا د غار سور ملګری دی د هجرت د سفر ملګری دی په هر ټایم کې تا سره الله رسوله دا راونیسه دا مخکې کا نبی علیہ السلام به کله یو ته لاس اچوي کله بل ته د الله جل شانه د طرف نه پې حکم وشي چې نبی علیہ السلام زه تا دروغجن کول نه غواړم تا په دنیا کې وعده کړې وه چې دا جنتیان دي دا بې حسابه بې کتابه پرېږده چې جنت ته ځي د څونه صحابو ته چې نبی علیہ الصلاۃ والسلام په دنیا کې د جنت زیرې اورولي دي ړومبی کې خو به الله جل شانه ورته وایي چې دا زموږ داسې جنت ته داخل شي نو زما عزتمندو د الله جل شانه په مخ کې ودرېدل ډېر ګران دي حساب کتاب بیا ګران دی نبی علیہ الصلاۃ والسلام مونږ نه فارغ شو او دعا یې کوله او په دعا کې حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ته فرمایي اے عائشہ کله چې د الله نه سوال کوې نو دا سوال کوه چې الله مونږ بې حسابه بې کتابه وبخه که په حساب کتاب شو ګوره ګرانه ده هغه ورته وایي د الله رسوله ولې بیبي وه خوشطبیعتي ټوکې مې خپلو کې کولې او ته وایي د الله رسوله ولې په حساب کتاب ګرانه ده الله جل شانه چې وایي چا سره به آسان حساب کتاب وکړم او ته اے عائشہ هغه حساب کتاب نه دی هغه د الله جل شانه مهرباني ده چاته به وایي اے پلانیه دا پلانې ګناه دې کړی اوس په دې مې دله پرده واچوله درته معاف مې کړه زه به جنت ته ځه په دې یو اعمال مې وبخلې بس ځه دا د الله مهرباني ده نور حساب کتاب ډېر ګران دی د الله نه چې غواړو نو بې حسابه بې کتابه د الله نه غواړه چې الله بې حسابه بې کتابه مې وبخې نو زما عزتمندو مقصد مې دا دی څوک چې 15 وخته مونځ په جمع سره کوي په خپل ټایم سره کوي قضا کوي نو دغه انسان به الله جل شانه بغیر حساب کتاب نه جنت ته داخلوي دا 15 انعامات چې مې درته وویې دا به الله جل شانه چاله ورکوي هغه چاله به ورکوي چې په خپل وخت سره دا 15 وخته مونځ کوي او چې څوک دا 15 وخته مونځ په خپل ټایم سره نه کوي نبی علیہ السلام فرمایي چې دغه رنګ انسان لبا الله جل شانه په 15 طریقو باندې عذاب ورکوي کو ژوندي ان شاء الله را روانه جمعې له به وایو هذا واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين الطيبين الطاهرين
ګل صاحب بیمار دی دعا وته کې چې الله رب کریم ته له صحت کامله ورکړي ټول بیماران رب کریم په دین اسلام باندې دی رب کریم ټول له صحت کامله ورکړي د ګل حسن حاجي صاحب زوم وفات شوی دی پېښور کې 4 بجې جنازه ده زمونږ بره لسپیکر خراب دی نو زمونږ کلي والاو ته خبر دی د هغه په جنازه کې څوک شرکت کولی شي شرکت هم وکړي دعا مو ورته وکړئ په دعا کې یاد کړئ الله رب کریم ته وبخښي دا مخکې سفر ورته آسان کړي د زړه صبر وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وآله وصحبه اجمعین